السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به موږ د دعای قنوت ترجمه کوو چې کوم په وترو کې ویل کېږي. الله نه سوال دی چې الله دې موږ ته دا اسانه کړي او موږ له دې په دې باندې پوهېدو توفیق راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نستعینک. ای الله زه تا نه مدد غواړم. د الله مدد نه بغیر د دنیا یو کارم ممکن نه دی. هر هغه کار چې کوم کې د الله مدد وغوښتل شي یا نه صرف آسان شي بلکې الله تعالی په هغې کې د هغه دپاره خیر واچوي. ونستغفرک او تا نه معافي غواړو. ونؤمن بک او یا الله په تا باندې ایمان وروړو مونږه. ونتوکل علیک او مونږه په تا باندې توکل کوو، په تا باندې باور کوو. ونثني علیک الخیر او ستا ثنا ډیر بهترین انداز سره بیانو. ونشکرک او مونږه ستا شکر کوو. ولا نکفرک او ستا ناشکري نه کوو. یعنی کومه لکه اوس مونږ کوشش کوو لګیو کنه چې د دې ترجمه یې زده کړو، چې کله مونږ د دې ترجمه راتلم نه او مونږ په وترو کې دا دعا ویله نو د دې په ترجمه ویل نو پس مونږ ته اندازه کیږي چې الله تعالی په مونږ باندې څونه خاص کرم دی. هر هغه شی چې کوم مونږ ته ترغیب شوی دی چې مونږ دې خپل په زندګۍ کې دا شی نه شامل کو او هغه مونږ نه شاملونو الله تعالی مونږ دپاره داسې بندوبست کړی دی چې هغه نه پوهېدو کې مونږ هغه کار وکړو او الله تعالی د رحم نه دې نه غټ دلیل او څه دی او دونه د کریمې شان نور څه دی چې مونږ ته لا د دې پته هم نشته او دا زموږ دپاره ضروري دي او ناپوهۍ کې الله تعالی زموږ د خولو نه هغه لفظونه روباسي چې کوم مونږ ته زموږ په دین کې ترغیب شوی دی. ونخلو او زه بیلیږم ونترکو پرېږدم من یفجرک هر هغه کس چې کوم ستا نافرماني کوي. الله تعالی دې موږ له داسې محفلونه راکړي چې کوم کې صالحین خلک ناست دي او موږ د صالحانو خلکو په محفل باندې کینو پاسو او الله دې موږ د بد اعمالو نه په خپل امان کې وساتي. اللهم ایاک نعبد ای الله موږ ستا عبادت کوو، صرف ستا عبادت کوو. ولک نصلي او الله موږ ستا دپاره مونځ ویو، مونځ کوو. ونسجدو او موږ تا ته سجده کوو. الیک نسعی او ستا اړخ ته منډه وهو. ونحفظو او ستا خدمت دپاره حاضر یو. ونرجو رحمتک او ستا د رحمت نه امید ساتو. ونخشى عذابک او ستا عذاب نه یریږو. ان عذابک بالکفار الملحق بېشک ستا عذاب چې کوم دی هغه به کافرانو ته میلاویږي. یعنی چې د دې ترجمې ته موږ غور وکړو نو دې کې موږ دپاره څونه یو غټ سیسټم موجود دی. نه صرف الله نه مدد غواړو، استغفار غواړو، د هغه نه د ایمان اقرار کوو، په هغه باندې توکل کول او د هغه باندې د ثنا ویلو اظهار کوو لګیا یو، شکر ادا کوو لګیا یو او د ناشکرۍ نه د بچ کېدو اقرار کوو. دا د الله څونه غټ کرم دی چې الله زموږ د خولې نه هر هغه الفاظ روباسي چې کوم زموږ په دین کې موږ ته تاکید شوی دی او موږ ته خو اله د دې شیانو پته ولګي چې کله یو خاص عمر ته ورسو یا د دین علم حاصل کو نو موږ ته پته ولګي چې ګوره دا شینو او دا زموږ په زندګۍ کې دا شی نه شاملېدل پکار دي، دا ضروري شی نه دي. نو چې هغه ټایم کې کله نه چې موږ پوه شو موږ مونځونه شروع کول او موږ ته د دې ترجمې پته هم نو الله تعالی ګوره د هغه د کریمې د شان ته چې هغه موږ له کم بهترین بندوبست کړی دی چې دا دعا موږ ویو او دا د الله په موږ باندې ډیر خاص کرم او احسان دی. بیا موږ دې کې الله ته دا اقرار کوو چې یا الله موږ ستا عبادت کوو، موږ ستا دپاره مونځونه کوو، ستا دپاره سجدې کوو. یا الله او زما د ایمان دی چې هر هغه شی چې کوم مونږ ویو که مونږ د هغې نه خبر هم نه یو هغې کې چې کوم تاثیر دی هغه چرته نه چرته زمونږ په زندګۍ کې هغه اثر پرېږدي او بیا وروسته زموږ زندګۍ کې موږ ته پته ولګي چې اوهو دا کار چې کوم و نو دا خو د دې دعا نتیجه وه. نو الله نه سوال دی چې الله تعالی دې موږ له په دې باندې پوهه راکړي او الله دې زموږ دا کوشش چې کوم دی په خپل در کې قبول او منظور کړي او مونږ زمونږ حصه دې په هغه
خلکو کې لږ شانتې واچولی کی چې کوم د دین کار کوي لګیا دی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.